محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ماشوموالو کې چې کوم چاته ورکړی دی دته چې کومې زنانې شیدې ورکړې دي تر مور تر شیدو وروسته و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ماشوموالي په وخت کې د اکا ابو لهب یوه منځه وه هغې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکولې پر ابو لهب باندې چې کله د خپل وراره د محمد رسول الله زیری وسو هغه په دې زیری کې پر ابو لهب باندې چې کله صیبې چې د ده منځه وله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری باندې وکړو چې ستا وراره پیدا سو هغه په دې زیری کې آزاده کړله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلې شیدې ورکولې تر محمد رسول الله مخکې و حضرت حمزه رضی الله عنه ته هم شیدې ورکړې دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضعي ورور بلل کیږي ځکه دوی دواړو د حضرت صیبې رضی الله عنها شیدې رودلې دي او تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته و ابو سلمه هم صیبې رضی الله عنها خپل شیدې ورکړې دي چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح له خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره وسوله تر هغه وروسته به هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ملاقات ته دا راتلله او محمد رسول الله به د دې ډېر عزت کوي بیا چې کله محمد رسول الله له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړي تر هجرت وروسته چې بیا کله راغلی چې مکه فتح سوله بیا یې د حضرت صیبې پوښتنه وکړه او په هغه وخت کې دا وفات سوی وله د دې یو زوی و هغه هم وفات سوی و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریبانو پوښتنه وکړه چې زه به له هغو سره یو نیکي وکړم لیکن په هغه وخت کې د دې نږدې قریبان هم وفات سوي وو درېیمه زنانه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلې شیدې ورکړې دي هغه د حضرت حلیمې رضی الله عنها په نامه باندې نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت صیبې رضی الله عنها وروسته د حضرت حلیمې رضی الله عنها تیرودلی دی په عربو کې دا یو عادت و چې دوی به خپل ماشومان د صحرا و علاقې ته لیږل هلته به یې زنانو ته په لاس ورکړو هغو به خپلې شیدې هم ورکولې دوی به بیا مزدوري ورکوله په دې خاطر باندې چې دغه ماشوم د صحرا په علاقه کې رالوی سي د هغه به بیا عربي هم ښه زده وي هغه به بیا ښه فصیح او بلیغ انسان وي نو د صحرا په علاقو کې د بنو سعد یو قبیله وه له هغې څه به هر کال زنانې راتلې او په قریشو کې څه به کم ماشومان پیدا سوي وو هغه ماشومان به یې له ځان سره یوړو بیا د دې قریشو چې کم مشران وو هغو به ودی ته د دغه مزدوري ورکول پر کم کال باندې چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی پر دې کال باندې له بنو سعد د قبیلې څخه 10 زنانې راغلې په هغو زنانو کې یوه حضرت حلیمه رضی الله عنها ده خپل سړی ورسره دی او یو خپل ماشوم بچی ورسره دی چې کله د قریشو قبیلې ته راورسېدل په قریشو کې دغه نه زنانې چې د دې ملګرې وې په سفر کې دغه نو سرو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لیدلی او کور ته راغلي وې پوښتنه یې کړې وه چې دلته یو ماشوم سته هغو به ورته ویلي و چې و ماشوم سته لیکن هغه ماشوم یتیم دی د محمد رسول الله پلار د ده تر پیدایش مخکې لا وفات شو نو هغو زنانو به انکار وکړو چې دا ماشوم خو موږ له ځان سره نه وړو ځکه موږ د دې دپاره راغلي یو چې پر دې ماشوم باندې یوه موږ ته یو څه مزدوري راکړي لیکن دا خو یتیم بچی دی د دې مزدوري به موږ ته څوک راکوي او که راکوي هغه به هم کمه وي نو تر حضرت حلیمې مخکې دغه نه زنانې نه سره د محمد رسول الله و کور ته راغلي دي لیکن د هغو نصیبه نه وه د هغو دومره بخت نه و چې د هغو و کور ته د محمد رسول الله غوندې شخصیت ورځي لسمه زنانه حضرت حلیمه ده چې کله د محمد رسول الله و کور ته راله محمد رسول الله سې ولیدی له ده سره یې ډېره مینه محبت پیدا سو
او هغه خپل سړی یې ورته وویل چې په دې بچي کې زه ډېر برکت وینم، دا بچی راواخه، د دې په خاطر باندې به الله تعالی زموږ ستاسو په مال کې هم برکت واچي. حضرت حلیمه ورته فرمایي چې زما د قسم په الله باندې وي، زما هم دا امید دی چې الله تعالی به د دې بچي په برکت باندې زموږ په مال کې برکت واچي، کې څه هم مزدوري بې کمه وي تر دا نورو بچیانو، ځکه دی یتیم دی. نو حضرت حلیمه رضی الله عنها چې کله محمد رسول الله راواخیسته، تر دې مخکې د دې په سینې کې شیدې نه ولې، لیکن چې کله دی په غیږ کې را اخلي، الله تعالی د دې په سینه کې شیدې پیدا کوي او دومره زیاتې شیدې پیدا کړي چې کله یې محمد رسول الله وخپلې سینې ته ور واچوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پر شیدو باندې موړ شو. حضرت حلیمه رضی الله عنها وخپل سړي ته وایي عبدالله ابن حارث چې ورسه هغه اوښه ولاړه ده، ته هغه ولوسه یو څه شیدې ځینې راواخ. د دې چې کومه اوښه وه دا تر ټولو کمزورې وه، تر دې مخکې به هغې هم شیدې نه کولې، لیکن په دې وخت کې چې کله عبدالله ابن حارث شیدو ته کښېنستی، د اوښې له تي څخه شیدې را روانې دي، هغه لوټه یې ډکه کړله و حضرت حلیمې رضی الله عنها ترې راوړل، هغې وچښلې او ده هم وچښلې، دواړه باندې ماړه سو. دا د چا برکت؟ د محمد رسول الله برکت.